بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو مولانا گل نصیب خان تاسو به پیژنئ چې څه وخت کې دا زمونږ د جمعیت علماء اسلام په پالټۍ کې و، اوس چې کوم دی مولانا صاحب دوی د پالټۍ نه لرې کړي دي. راځئ چې موږ د دا مخکینی بیان واورو چې کله دا د مولانا صاحب سره ملګری و چې دا د مولانا صاحب په باره کې څه وایي. ما سره د مولانا صاحب ډېر زیات احسانات، که زه دا وایم چې د مور پلار را سره دونه احسانات نشي چې څونه د مولانا صاحب احسانات. یو وړوکې غوندې کې تربیت یې زما کړی دی، ما ته اوس ورو ورو اندازه لګي چې کم وخت نه د لاس زما په شا باندې ایښودو، ما ته کار خو و، زه مخکې روانولم، دا ټولې خبرې زما په ذهن کې اوس دي او دې مقام ته د را رسېدلو کې د مولانا صاحب یو ډېر لوی لاس دی، ډېر لویه مینه ده. عزتمندو تاسو د مولانا ګل نصیب خان دا خبرې واورېدلې چې دا وایي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب زما سره دومره احسانات دي، که زه دا خبره وکړم زما سره زما د مور پلار دومره احسانات نه دي لکه څومره چې د مولانا فضل الرحمن صاحب دي، نو یعنې دا خبره به کمه نه. او زه چې دې ځای ته را رسېدلی یم دا د مولانا فضل الرحمن صاحب هغه تربیت دی. خو نن افسوس بیا په دغې مولیانو باندې دی چې کله مولانا فضل الرحمن صاحب د خپل پالټۍ نه لرې کړه، اوس دغه خلک د مولانا صاحب چې کوم دی هغه خلاف ولاړ دي او د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف چې کوم دی هغه سازشونه کوي. نو زه وایم چې دا نمک حرامي نه ده، نو نور څه ده چې د مولانا صاحب ستا سره ستا د مور پلار نه زیات احسانات دي. نن چې تا کومه سیاست کې او دې ځای ته را رسېدلی په خپله تا ویل چې دا د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی هغه تربیت دی، نو بیا ته په کومه خوله باندې د مولانا صاحب خلاف غاپې او ته چې کوم دی په کومه خوله باندې د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی خلاف خبرې کې. نو دا محترمو د دغې خلکو حقیقت او اصلیت دی. تاسو ته به د ده د دې خبرو نه اندازه شوي وي چې دا مخکې څه وایي او نن چې کوم دی د چا ملګری دی او د چا خلاف دی. الله رب عزت دې موږ د داسې غلطو خلکو د مرګستیا نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.